مولای لما قتل الحسین ابن علی لبسن نساء بنی هاشم السواد والمسوح. کله نس کربلا واقعیا وشوله بنی هاشم و خزو ورمنو بیا چې تا رنگ پر رنگ جامې لباسونه نه واچول، بیا ټول عمر تورې جامې چولې. اما خپلو خویندو میندو ته انده عرض دی، جوانانو ته انده عرض دی، هغوی ټول عمر تورې جامې واچولې، تا نه صرف یوې میاشتې ته لاسو وریځو ته سوال دی، ته لاسو وریځو ته صرف فیشن نشي پرېخلای اهل بیتو دپاره، ته څنګه ځان شیعه و مؤمن و مسلمان و عزادار بولي؟ څنګه ځان مؤمن بولي؟ دا روایت کې چې دي لا یشتکین من حر ولا برد، بیا یې ساړه توده خیال نه وکړلو، بیا به ګرمۍ ته کېنستلې ورمنې، بیا به ګرمۍ ته ام رباب ټول عمر بیا سیرې ته نه کېناستله. چا به ته نه پوښتنه وکړه ام رباب لکه دا مه وکړه لکه سیرې ته کېنه، ام رباب ورته وویل څه نه موقع حسین ګرمۍ ته 3 ورځې تږی شهید شوی و. وكان علي بن الحسين يعمل لهن الطعام للمآتم. روایت داسې یې څه المحاسن کتاب کې راغلی دی، څه رویه یې څه سید سجاد بیمار مولا به متمیانو ته خپله مړۍ پخوله. الله اکبر. نو خیم څه کاش کې د کوم مړۍ مو ته دلته خلک پخوي د متمیان دوی په ځای د مړۍ مو پخولی. تاسو ځان ته وړوکې نظیر ونه کوئ. دا روایتونه داسې موضوعونه نه دي ذکر کړي، دا روایتونه دي کتابو کې. دا د سید سجاد ذمہ داری ده چې تاسو دې خلوئ. دا ایمو جوانانو ته بیګای مو سیکرټري صاحب کوم نصیحتونه وکړل، خدای دې محفوظ لري ان شاء الله. دلته کوم خدمات کوي پاسدار کمیټه والا متمیان ښکلی ولس دی، ښه ځوانان دي، ښه خدمتګزار دي، خو دا خدمتګزاران کسان تاسو د سید سجاد والا ذمہ داری نن خستی دی. تاسو د بیمار مولا ډیپټی نن کوئ، تاسو یې بیج لګولی دی، یې کرډ م لګولی دی. دا متام که کیږي تاسو برکات سره دی، دا مجلسونه که کیږي تاسو تکلیفو نتیجه دی. مولا سید سجاد بخپله کېنستلو متمیانو ته عزادارو ته به چې کول چای مړۍ پخوله، او شدیسي نه تاسو ته خپله پته لګېږي څه متام و ژړا و مجلس څومره عظمت لري اهل بیتو سره، څومره درجه لري.